الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما جنود مسلمان نورو آيات كريمات سورة قمر نما تلاوت کرو اور دغه آیات کریمه په دې صورت کې الله بیا وایي بیا ذکر کوي مقرر کوي د صورت ابتدا یو لویه معجزه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره شوې الله رب العزت د خپل د پیغمبر تایید کوي دا ممتاز ښکاره کوي دی په خپل دعوه کې رښتینی دی دی چې ځان ته پیغمبر وایي نو دی هسې نه وایي دی رښتینی پیغمبر دی په دلیل کې داسې یو کار ښکاره کوي
چې هغه ټول دنیا یو ځای شي هغه کار نشي کولی. نو معلومه ده شوه چې دی په خپل په دې دعوه کې په خپل په دې خبره کې رښتینی دی. او د ده په تابعدارۍ کې ستاسو خیر دی او د ده نافرمانۍ کې تاسو ته خیر نه میلاویږي، شر به یې، خساره به یې. الله رب العزت پیغمبران رالیږلي دي. دوباره الله رالیږلی و نوح علیه السلام او نوح علیه السلام 950 کاله پورې چا چې نو اورېدلی هغوی الله څنګه نیس نابود کړي دي، تباه کړي. نوح علیه السلام 950 کاله تبلیغ یې وکړو. هغوی د پیغمبر سپکاوی وکړو، کله ورته مجنون وای، کله رټلی شوی وای. هغه غریب د دوی خیر لټوي، اصلاح کوي. ډېر مجبور شو. 950 کاله تجربه خو ډېره زیاته ده. الله دې تمه لرمه چې ته د دې بچي پیدا شي، سم شي. نو چې پیدایشي کېږي هغه هم نه سمېږي. د مجبورت نوح علیه السلام خیره وکړه. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. عاجزی وکړو الله ته، خیری وکړي. الله زه ډېر کمزوری شم، الله ته زما مدد وکړي. کله پیغمبران بیا خیری وکړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سغراغلیو نبی اسلام او یا طالبان حافظان ولیږه. یو کوی دا معونه ورته وایي، هغې کې هغې سازش وکړو. هغه د اولیاءو حافظانو کې یو دو پاتې شو، نو ټول شهیدان یې کړو. نبی اسلام ته ډېر صدمه ورسېده، تکلیف ورسېده. نبی السلام کو جماعت کې په مسجد کې په مازه کې دویم رکعت په قومه کې نبی اسلام خیری بولی. الله دې تباہ برباد کی. کله پیغمبر خیری کوي. نبی علیہ السلام دعوت چلول، قریشو ایمان نراړه. نبی علیہ السلام بیا خیری وکړي. الله د دې د اقتصاد داسې ختم کی لکه څنګه د یوسف علیہ السلام په وخت کې خوراک نه ملاوېده،
لږه وه تنده وه تکلیف و عربو کې دغه طریقه جوړه شوې وه چې ته مردار به یې وکړ مردار به یې وخوړ څارومرې به یې وخوړې اووه کاله په هغې باندې الله قحط راوسته نو چې د پیغمبر نه ماني نو کله پیغمبر خیري هم کوي او د پیغمبر تابعداري کوي نو پیغمبر دعا هم کوي نوح علیہ السلام بیا خیري وکړي فدعا ربه عني مغلوب فانتصر الله داسې اجابت وکړو برنا اوبو ورېږي او ځمکې نه اوبو راخېږي موږ تاسو کورونو کې تنور جوړو اوچت ځای کې خلک تنور جوړوي چې دا اوبو دې تناره ته ونه رسېږي دومره اوبو راځي چې تر تنورونو د پاسه اوبه وګرځېدې باران باران دی وطن اوبه دي سیلابونه دي نوح علیہ السلام په هغه کشتۍ کې سور دی څه ملګري ورسره دي بس هغې ته الله نجات ورکړی او بیا مخالفین ټول الله نیس نابود کړي څوک پاتې نشي دې وینا نوح علیه السلام ته آدم ثاني وایي دا انسانان ټول ختم شي هېڅوک پاتې نشي بیا دوباره پیدا شوی دی د نوح علیه السلام د درې زامنو د درې انګیانو نه دا اوس د دنیا چې کوم آباده ده دا د نوح علیه السلام د درې زامنو درې د انګیانو نه اولاد دی حام سام یافس دا درې زامنو د نوح علیه السلام د پیغمبر تابعدارۍ کې خیر دی د پیغمبر نافرمانۍ کې تباهي ده نوح علیہ السلام دا واقعہ ذکر کړو بیا د نجات یو لار الله ښیي او دغه آیت بیا بیا په دې یو صورت کې څلور ځله الله وایي ولقد يسرنا القرآن للذکر په ټولو کتابونو کې آسان کتاب قرآن کریم دی په ټولو کتابونو کې هر کتاب ډېر ګران دی قرآن ډېر آسان دی او قرآن هر چاله ورځي بډاګان هم قرآن ویلی شي ځوانان هم ویلی شي ماشومان هم ویلی شي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې قرآن نازلېده نو ټول ماشومان نو صحابه څه ماشومانو څه ځوانانو څه بډاګانو ټول قرآن زده کړو ویڑا کتاب دی آسان کتاب رشد و ہدایت دپارا وعظ و تذکیر دپارا اللہ قرآن را لگلے دی او من تاسو نه قرآن پاتې شوی دی نصیحت دپارا پند دپارا موعظت دپارا الله قرآن راولیږه اوس هغه نصیحت کوم کتاب دی هغه موږ نه پاتې شو
زموږ ستاسو ذهن دغه جوړ دی دا ډېر ګران کتاب دی دا څوک یې نشي ویلی دا دومره آسان کتاب دی مسند هند شاه ولی الله صاحب رحمت الله علیه د عمر وکال عمر او قرآن کریم ټول په یاد بیان کړو وکال عمر ماشومی دا دغه په سوانحو کې راځي ما سوچ کول چې وکال ماشوم او هغه ته ټول قرآن یادېدل دا څنګه کېدی شي خو تجربه سره دا ثابته شوه زمونږ په دې جامع حفصه کې د دې ګردون څه جنکۍ وې هغې سبق وې او د هغې تره د عالم پورې په دې حضرو کې سبق ښایي هغه خپل بچی راوستو او نو ما ته وایي زما دې بچي قرآن یاد کړی هغه تور باندې هلک دی او چې څله کې واچي نو ما ته دړی نه ښکارېده ما نه مانم ته څنګه یاد کړو زه خو حافظ دی ما نو ما کله یو ځای کاته دا وویل هغه لږ وي بل ځای مې کاته دا وویل هغه لږ وي ډېر سبقونه مې وکړل هر ځای قرآن صحیح وي یاد کړی ما دا تاسو څنګه داخل کړی کوم ځای کې سبق وایي وی داخل کړی مې نه دی دغسې مدرسې ته ځم راځم نو په سایکل باندې ځان سره راولم او دلته په سایکل باندې ما قرآن کولی هغه هلک اوس غالبا دولسم هم کړی دی او درېیمه درجه کې دی چټاکی غواړي یو دړی هم نه قرآن داسې آسان کتاب دی دا سکون معاشرة علوم او ریاضي او فلانه او الفنار او بې بکري دا ټول ګران دي قرآن ډېر آسان دی تاسو تجربه نه وکړئ زمونږ امیر صاحب فاروق سیار الله دې وبخښي کوم ځای کې سبق ویلو دلته ما سره ناست و ترجمه یې زده کړو او بیا هغه بنده کې درس نه کړو قرآن بل نه ورته دا قرآن ډېر آسان کتاب دی فاروق سیار الله دې وبخښي هغه بنده کې امامت هم کولو درس هم کولو او چېرته طالب علم هم نه وتلی سکول هم نه وتلی په سعودي نه راغلی ما مې زده کولو بیا عالم شوی دا تاسو تجربې نه وي کړي دلته یو بل دا باندې ساده باندې سړی دی هغه ټول قرآن یاد کړی هغه د سره سکول ور هم نه لیدلی بیگا یو ځای کې د یو ماشوم ختم و هغه په ځمکه باندې نه ښکارېده یوسفي کې د عمران الله مفتي صاحب بچی دی وی د ده ختم دی نو هغه ما ته دومره باندې وړوکی ماشوم دی په ځمکه نه ښکارېده هغه یې قرآن ختم یې کړ ناظره باندې قرآن ختم کړ دا چې صحیح تلفظ پې زه ډېر خوشحاله شم زمونږ دا د هغوی خطیب صاحب الله دې حفاظت وکړي څلوېښت ورځو کې قرآن یاد کړی څلوېښت ورځو کې زمونږ په دې مدرسه کې هغه لږ اوس شته ده نه غالبا چې کراچۍ کې دی هغه کال نه وشوی چې قرآن یاد کړو قرآن آسان کتاب دی تا په ځان باندې هسې بوج کړی بې خونده یې قرآن سره د محبت نشته قرآن سره د تعلق نشته
ځان د ایسی یو شی دی جوړ کړی باز دا ګران کتاب دی او دا ګران کتاب دی دا ډېر آسان کتاب دی واړو واړو ماشومان یې په خبرو نه پوهېږي او هغه ټول قرآن یاد کړي بیا دوره نه کوي په دې مدرسه کې زموږ کال په کال د ماشومان دغه نه کوي قرآن ختمونه نه کوي وایي ستا ماشوم پکې ونه وي ځکه ستا ماشوم خود بس دا سکول به وایي او کالج به وایي او فرنکیشن به وایي بھئی هغه پې وایه هغه مونږ نه ده منې کړی کالج پې هم ووایه الله دې ډاکټران کړي انجینران کړي خو د قرآن نه خو اشنا کړه که نه په دې باندې صاحب کوم ټایم ولګېده هغه کالج کې سکول کې داخلېږي او د هغه دومره فیسونه دي او هغه ټول ډېر په خوشحالۍ باندې ورکوي او دلته مدرسه کې چېرته 100 روپۍ راشي د میاشتې بس جیبونه پورې ایسته او که نشته هغې کې د جیبونه وکته هغې دپاره هېڅ نشته دی او هلته زما په خپل نصیب د ورځې 100 روپۍ باندې اخلي هغه سکول دی خورا هغه څه شی دی 9000 روپۍ هغې اخلي هغه سکول والا جدا اخلي زما په خیال چې 2000 روپۍ جوړه د میاشتې هغې اخلي او څه شی ورته نه ښایي خپل جیب کې پیسې ټولوي او که وي خو د پاکستان کې انجینیر شو د انجینري دپاره نوکري چېرته ده هغه د شهباز شریف دوی ته نوکري نه میلاوېږي نو تا ته د کوم ځای نوکري میلاوي ستا هغه ویلو کې کومه فایده ده هغه دا حرامیان ټول شوي دي زرداري دی او نواز شریف دی او فرنکی دی او جرنیل دی او کرنیل دی دا نوکري خو فقط هغې دپاره دی چا دپاره کومه نوکري میلاوله ته بیا پټۍ خرڅوي رشوت به ورکوي منت به کوي بیا به تا ته نوکري میلاوي زموږ دا بشر نه دی او دلته امامتۍ دپاره 14 لک روپۍ غوښتي 14 لک روپۍ امامتۍ دپاره 14 لک روپۍ رشوت راکوي چې پاس شوې داسې وکړه چې قاري صاحب یې موږ له یو 14 سنډکان راکړه هغوی په سنډکانو نه پوهېده دا څه څه وایي ځان مې ساده کومه د 14 لک 14 سکېلې دي نو 14 لک روپۍ راکړه دلته خو پاکستان کې د امامتۍ دپاره 14 لک روپۍ غواړي رشوت دلته اخلي خو هغه سړی دلته نه وي د دې ځای به رشوت به د پېښور کې ورکوي او د پېښور والا رشوت وي نو دلته صحابه کې ورکوي تاسو وویل چې کوم تر دې وکړو موقع شته د الله مقدر کړی مدارس دي مفت کوشش کوي محنت کوي خپل ماشومان نو قرآن نه واقف کوي ذکر الله فرمائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ قرآن پند پارا نصیحت پارا اللہ ډیر آسان کړي ها د قرآن علوم څومره دي هر سل کالو کې زرګونه تفاسیر شایع کیږي 1500 کال وشو اوس هم د قرآن علم چا پوره کړی نه دی دا د الله کتاب د علوم په لحاظ سره جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال طول علوم په قرآن کې دي په زموږ فهم ورته نه ده حاصله لیکن زده کړه لپاره پند لپاره خپل عقیده سمولو لپاره الله قرآن ډېر آسان کړی دی الله فرمایي فهل من مدکر تاسو څوک شته چې زده کړئ ما آسان کړی څوک چې زده کړي شته د ملګرو کې څوک چې زده کړي نو دا څلور ځله الله رب العزت په دې یو سورت کې بیا وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر